أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خنن بمونگا د سوره بقره 14 نواله 15 پورې آیات تا بونگا وایو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أو کلا لقل الذين وای آغی خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی دی قالو وای دوی آمنا مونږه ایمان راوړی دی. وإذا او کلا خلو چې جدا شي اله طرف ته خلو وی مطلب جدا شي کنه اله طرف ته شیاطینهم د خپل شیطانانو سره شیطانانو ملګرو سره کنه قالو نو وای دوی ان بشکا معکم مونږ ستاسو سره یو انما یقینا نحنو مونږ چې یو مستهزئون دوی سره ټوغې کولې کنه مستهزئون دوی سره ټوغې کوو. نو دې کې دا د چې منافقین دغوی مطلب دا چې دا منافقین دي چې کله د مسلمانانو په ډله کې کینی کنه د هغوی سره کینی نو مسلمانانو ته وایي چې موږ خو ایمان راوړی دی موږ ستاسو په شان مسلمانان یو. نو او چې کله دی مطلب یوازې شي خپل شیطانانو مشرانو سره کنه هغوی ورته وایي چې تاسو خو تللی وای د مسلمانانو په صف کې ناست وای نو دوی وایي چې نه موږ خو ستاسو سره یو موږ خو هسې د هغوی سره ټوغې کولې کنه. بیا الله تعالی یستهزئو د ټوکو بدله به ورکي بهم دویلا ویمدوهم او مهلت به ورکي دویلا فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون او دوی به حیرانئ. بیا دلته کې دا وایي چې الله رب العالمین چې دی نو د دوی د ټوغو بدله به دوی له ورکي کنه او دوی له ویمدوهم او مهلت به ورکي دوی له د دوی په سرکشۍ کې کنه د دوی په دې ګناهونو کې به دوی له ښه مهلت ورکي او دوی به پکې ښه سرګردان شي کنه. لکه مطلب داسې چې قیامت پر ورځ به الله رب العالمین به مسلمانانو ته وایي د منافقین دي خو لکه ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان دوی به د مسلمانانو په صف کې ولاړ نو الله رب العالمین به مسلمانانو ته وایي چې سجده ولګوئ کنه. ټول مسلمانان بخکته شي چا چې په دنیا کې مطلب د الله د رضا دپاره مونځ کړي نه ټول بخکته شي او سجده به ولګوي او چې چا منافقت کړي که نه دروغ یې ویلي جو هغوی به کوششونه کوي خو ښکته کېدی به نه شي. بیا به الله رب العالمین دې ته وایي چې جنت ته روان شئ. نو دا مسلمانان دا منافقین چې دي نو دوی هم د مسلمانانو په صف کې ولاړ او خوشحاله شي کنه نو دوی هم روان شي دغه ته جنت طرف ته روان شي. نو چې ورسیږي هلته کې نو د جنت دروازه به کلاو شي مسلمانان به ټول ننوځي مؤمنان به ننوځي او منافقین چې دي نو دوی به واپس شي کنه. نو مطلب دا چې دا به سره د الله ټوغي کنه مطلب د الله د شان سره لایق څنګه چې لکه ټوغي کنه الله به سره قشانته کې کوي. او بل دا هم ویلی شي چې الله رب العالمین په دنیا کې اسې دوی ستړي کوي عبادت پې کوي خو په آخرت کې د دوی دپاره به هیڅ حصه نه وي. بس دومره پوره دی. یو پیره به بیا ووایو لفظي ترجمه. وإذا او کله لقوا الذین ویلی شي هغې خلکو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی قالو نو وایي دوی آمنا مونږ ایمان راوړی دی. وإذا او کله خلو چې جدا شي اله طرف ته شیاطینهم خپل شیطانانو مشرانو سره کنه قالو نو وایي دوی ان بشکه معکم مونږ ستاسو سره یو انما یقینا نحنو مونږ چې یو مستهزئون د دوی سره هم ټوغې کولې. الله تعالی یستهزئو بدله به ورکړي ردوی د ټوغو بهم ردوی
ويمدهم او مهلت په ورکې دوی له فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون او دوی به حیرانوي سرګردانه به وي که نه لوستونه صحیح ده فی امان الله